د الله تعالی کارونو ته ګوره ګرانو کتونکو. په سوډان کې یو زنانه وفات شوې او پوره 4 میاشتې بعد یې په قبر کې ماشوم پیدا شوی دی. تاسو به هم په سبحان الله ویلو باندې مجبور شئ که دا ویډیو وګورئ. ویډیو په تاسو باندې پوره ګورم ګرانو کتونکو، خو په کامنټ کې لازمي سبحان الله ولیکئ. ولې چې زما رب یو کاڼي په منځ کې یو چینجي ته رزق ورکولی شي، نو په قبر کې یو ماشوم ژوندی نشي ساتلی، هم 4 میاشتې. تاسو دا ویډیو لږه شانتي وګورئ، بیا پې یو څو خبرې مونږ هم کوو. दाखिल होगा। ये नीचे इन्होंने कब्र में सीढ़ी लगा दी है कब्र में उतरने के लिए, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और अब ये रेड टी शर्ट वाला शख्स कब्र में नीचे उतरा है। और सारे गांव वाले देख रहे हैं कि बच्चे के रोने की بېشکه چې الله تعالی دې ژوند بچ کوي که نه، نو د چا پلار هم تا نشي مړ کولی، او که الله تعالی دې مړ کوي که نه، نو د چا پلار دې هم نشي بچ کولی. او رب چې وغواړي یو کاڼي په منځ کې هم یو چینجي ته رزق ورکوي. دغه ویډیو تاسو وکته، څنګه چې تاسو واورېده، وایي دغه قبر کې چې کومه ده زنانه خښه کړی شوې وه، زنانه چې وفات شوه د هغې په خېټه باندې ماشوم و. 4 میاشتې بعد وایي دغه قبر نه چې کوم دی د ماشوم اواز راتلو، نو مقامي خلک لاړه علماو سره چې کوم دی مشوره وکړه چې د دې په باره کې تاسو څه وایي، څه وکړو دې سره. د ماشوم اواز راځي، خلکو به غوږ قبر ته نږدې کړو نو د ماشوم اواز به راتلو. وایي علماو ورته دا فتوا ورکړه مقامي عالمانو چې دا قبر چې کوم دی وسپړئ، د قبر کشایې مشورې ورکړه. وایي چې کله خلک لاړه هغه قبر یې راوسپړودو، نو هغه قبر کې د هغې زنانه ماشوم پیدا شوی. زنانه خو به والله علم ختمه شوې وه، خو ماشوم یې چې کوم دی ژوندی و. تاسو وګورئ دغه ته د الله تعالی قدرت وایي چې الله تعالی ژوند درکوي که نه، نو وایي د مړو نه ژوندي پیدا کېږي، د ژوندو نه مړه پیدا کېږي. هغه خلک ډېره مشهوره خبره ده، خلک یې کوي. بلکل په دې کې هېڅ شک هم نشته دی چې الله تعالی د مړ نه ژوندی پیدا کوي. بلکل دغه ویډیو تاسو وکته، خو په دې ویډیو په کمنټ کې به لازمي سبحان الله لیکئ. ولې چې زموږ رب هغه په هر څیز باندې قادر بادشاه دی. نو ګرانو کتونکو، تاسو د دې ویډیو په حوالې سره څه وایې، زمونږ سره خپله رایه لازمي شریکه کړئ، او دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ د ملګرو سره.